بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. د انهریټنس دریمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې موږ په ملټي لیول انهریټنس باندې خبره کوو چې ملټي لیول انهریټنس څه ته ویل شي. ملټي لیول انهریټنس هغه ته ویل شي چې تاسو سره یو دانه سوپر کلاس او ملټیپل سب کلاسز وي، هغه ته ویل شي ملټي لیول انهریټنس. دلته سوال پیدا کیږي چې انهریټنس څه ته ویل شي، سوپر کلاس ته وي، سب کلاس ته وي. نو دا زمونږ د انهریټنس دریمه ویډیو ده. نو په اولنۍ ویډیو کې موږ په انهریټنس باندې خبره کړې چې انهریټنس څه ته ویل شي، بل دا چې سوپر کلاس ته ویل شي او سب کلاس ته وي. نو په سنگل انهریټنس کې موږ په دې باندې خبرو وکړه چې سنگل انهریټنس ته ویل شي او سوپر سب کلاسونه کوم کوم دي او څه ته وي. نو کچېرې تاسو نه پوهیږئ نو د ویډیو ډسکرپشن کې د انهریټنس او سنگل انهریټنس ویډیو لینک درته درکوم، هغه د سره حتما وګورئ. او زه به دلته هم تاسو ته وښیم سوپر او سب کلاسز زموږ سره کوم کوم دي. نو په دې ویډیو کې موږ خبره کوو په ملټي لیول انهریټنس باندې. ملټي لیول انهریټنس هغه ته ویل شي چې یو دانه زموږ سره سوپر کلاس وي او ملټیپل پکې سب کلاسز وي. دلته کلاس A زموږ سره یو سوپر کلاس دی، دا کلاس B، کلاس C دا چې دي دا زموږ سره سب کلاسز دي. یو دانه پکې زموږ سره سوپر دی او دا نور زموږ سره چې دي سب کلاسز دي. او همدارنګې کلاس B چې د A ایکسټینډ کړی دی او کلاس C چې د هغه B ایکسټینډ کړی. او په هر یو کې یو فنکشن پروت دی، MSG1 MSG2 MSG3 او میسج هم پکې پروت دی، حکمت الله سراج 1 حکمت الله سراج 2 حکمت الله سراج 3. یعنی کلاس A کې دا میسج پروت دی، په کلاس B کې دا دی او په کلاس C کې دا دی. خو کچیرته تاسو د کلاس A اوبجیکټ جوړ کړئ، کچیرته د کلاس A اوبجیکټ هم جوړ کو تاسو یوازې MSG1 فنکشن ایکسس کولی شئ. کچیرته تاسو د کلاس B اوبجیکټ جوړ کو تاسو MSG2 او MSG1 دواړه فنکشنونه کولی شئ چې ایکسس کړئ. یعنی کچیرته تاسو د B اوبجیکټ جوړ کو نو تاسو ته په سکرین باندې دا لاین هم پرنټ کیږي او دا لاین هم تاسو ته پرنټ کیږي. او کچیرته تاسو د C کلاس اوبجیکټ جوړ کړئ نو تاسو دا درې واړه فنکشنونه کولی شئ چې ایکسس یې کړئ، MSG3 MSG2 MSG1. صحیح ده. یعنی تاسو کله چې دا درې واړه فنکشنونه ایکسس کړئ نو تاسو ته به دا درې لاینونه چې دي هغه پرنټ شي، حکمت الله سراج 1 حکمت الله سراج 2 حکمت الله سراج 3. صحیح ده. ګورئ که تاسو په هغه حالت کې کله چې تاسو د C کلاس اوبجیکټ جوړ کړئ، دلته کې C چې د کلاس نوم دی او D اوبجیکټ، نو دلته کې D.MSG1 D.MSG2 او D.MSG3. نو تاسو ته دا درې لاینونه پرنټ کیږي. راځو پریکټیکلی کار ته. او زه په نیټ بینز کې هم زه تاسو ته په یو بل اگزامپل باندې کار کوم، انشاءالله په دې باندې خو تاسو پوه شوئ، دا تاسو در سره کار کوي. نو دلته به تاسو رائټ کلیک وکئ او نیو پروجیکټ به واخلئ، هغې نه پس نیکسټ، او دلته به یو نوم تاسو ورکئ چې هر څه نوم ورکوئ. فرض که ما ورته داسې یو نوم ورکړه، هغې نه پس فینش. دلته زه 2-3 کلاسونه اخلم. دلته کلاس اخلم کلاس A. صحیح، تاسو چې کلاس ته هر څه نوم ورکوئ، ما کلاس A واخیست. صحیح ده. همدارنګې بل کلاس اخلم په نوم دی کلاس B. صحیح ده. 2 کلاسونه مې واخیستل، دا یو کلاس زموږ سره دا هم شو 3 کلاس. صحیح ده. یا دلته به زه کلاس C واخلم، دا کلاس به همداسې، یا زه بس بل کلاس هم اخلم، 3 کلاس شو زما سره. صحیح ده. 3 کلاسونه ما جوړ کړل. صحیح ده. دا خو زموږ سره پبلیک چې دی دا خو پبلیک کلاس دی او دا 3 کلاسونه ما جوړ کړل، کلاس A B C. زه دلته کې داسې غواړم چې په کلاس A کې زما سره څه وي، په کلاس A کې زما سره ایډیشن وي او سبسټرکشن وي، ایډیشن او سبسټرکشن وي. په کلاس B کې ما سره ایډیشن، سبسټرکشن، ملټیپلیکیشن او بل زما سره پکې ډیویژن هم باید وي.
غواړم په دې کې دا څلور عملي که چیرته چا د کلاس A آبجیکټ جوړ کو نو هغه کولی شي ایډیشن او سبسټرکشن وکړي. که چیرته چا د B کلاس آبجیکټ جوړ کو ایډیشن، سبسټرکشن، ملټیپلیکیشن او ډیویژن دا څلور کارونه کولی شي. خو که چا چیرته د کلاس C آبجیکټ جوړ کو هغه کولی شي چې ایډیشن، سبسټرکشن، ملټیپلیکیشن، ډیویژن او ریمایندر هم څه کی پیدا کی. نو دغه کلاس A ته دلته به زه ورته ووایم دلته کې ګورئ زه دلته کې ایډیشن هم لرم، سبسټرکشن هم لرم او دلته هم ماته د ایډیشن او د سبسټرکشن ضرورت دی. نو ضروري نه ده چې زه دلته څلور فنکشنونه جوړ کړم، صحیح ده. نو دلته کې به زه راشم او زه به ورته وایم چې ایکسټینډ کا ماته ایکسټینډ کا کلاس A، صحیح ده. او دغلته وګورئ دا څلور فنکشنونه دلته کې به زه دلته کې زه به دلته کې ګورئ اول دلته راشم INT A، INT B او INT C. یا به زه بل کار وکړم دا به لرې کم تېر نه داسې دلته به راشم او دلته به ورته وایم چې BC، صحیح ده. په دې طریقې سره او دلته به زه ورته وایم چې واید دوه فنکشنونه اخلم، یو د ایډیشن د جمع کولو دپاره او یو د منفي کولو دپاره. دلته ورته وایم چې A مساوي د 20 سره او B مساوي که ماته د 10 سره او دلته ورته وایم چې C ماته مساوي که A پلس B سره او دلته ورته وایم S out که ماته S out کا ایډیشن آف two numbers د کم دوه نمبرونه ایډیشن هغه نمبرونه به هم ورته دلته کې ورکم. یو زموږ سره 20 دی او بل زموږ سره 10 دی. نو دلته ورته وایم چې پلس C. نو دا زموږ سره یو فنکشن مونږ جوړ کو. راځم دا کافي کوم او یو بل د سبسټرکشن دپاره کریټ کوم. د سبسټرکشن دپاره دلته کې راشئ او دلته کې سبسټرکشن ولیکئ او دا چې دی منفي کوئ تاسو، صحیح ده. او دې ځای کې دا نوم هم ورته چینج کوئ، سبسټرکشن یې کوئ. نو دلته کې که چیرته چا د کلاس A آبجیکټ جوړ کو نو هغه ایډیشن او سبسټرکشن کولی شي، صحیح ده. اوس ما ته دلته په کلاس B کې هم د ایډیشن سبسټرکشن ضرورت دی، خو ضروري نه ده چې زه راشم د ایډیشن سبسټرکشن لپاره دلته کې جدا فنکشن جوړ کړم. نو کلاس A چې دی هغه ما ایکسټینډ کړ، کلاس B کوم کلاس ایکسټینډ کړ A. نو په A کې کومه ډیټا چې ده هغه کلاس B کولی شي چې ایکسس کړي. نو ضروري نه ده چې زه د دې دواړو آبجیکټ جوړ کړم، فنکشن جوړ کړم. اوس راځم د دې دواړو باندې کار کوم. نو دلته زه ورته وایم ملټیپلیکیشن او دلته کې هم دا علامه ورته چینج کوم ضرب ته او دلته هم زه لیکم ملټیپلیکیشن، صحیح ده. دا زموږ سره د ملټیپلیکیشن لپاره شو. یو بل فنکشن جوړوم د ډیویژن دپاره. دلته زه ورته وایم چې ډیویژن او دلته کې دا به هم زه ډیویژن علامه ولګوم، صحیح ده. نو اوس ملګرو دلته کې په دې کلاس کې زموږ سره دوه فنکشنونه دي، یو ملټیپلیکیشن دی یو ډیویژن دی. خو دغه فنکشن اصل کې دا چې دی لکه دی خپله دا دوه فنکشنونه لري خو دوه دا نور ایډیشن سبسټرکشن هم لري، هغه د کلاس A کې دي او B چې د کلاس A چې کړی دی ایکسټینډ کړی دی. اوس ملګرو ما ته دلته په دې کلاس C کې ما ته د ایډیشن، سبسټرکشن، ملټیپلیکیشن، ډیویژن او ریمایندر ضرورت دی، چونکې دا څلور وړاندې زه آلریډي کلاس B کې لرم. نو چې کلاس B کې لرم دلته به زه ورته وایم چې ایکسټینډ کا ماته کلاس B. اوس دلته کې کلاس B ماته د کلاس دا څلور وړاندې فنکشنونه زه کولی شم چې اوس په کلاس C کې هم څه کړم ایکسس کړم. اما زما سره ریمایندر نشته، چې ریمایندر نشته دلته به زه یو بل فنکشن جوړ کړم او دلته به زه ورته وایم ریمایندر او دلته ریمایندر علامه چې ده دا فیصدي علامې ته ریمایندر علامه وایي ورته، صحیح ده. او دلته به زه ریمایندر آف ټو نمبر د کوم دوه نمبرونه د دې دوه نمبرونه، صحیح ده. اوس ملګرو که چېرته تاسو د کلاس A آبجیکټ جوړ کړئ دلته کې به زه ولیکم. ګورئ که چیرته تاسو راغلی او د کلاس A آبجیکټ مو جوړ کړ، که د کلاس A آبجیکټ جوړ کړئ تاسو ایډیشن
سبستراکشن کولای شي. که چیرته تاسو غواړئ چې ایډیشن سبستراکشن وکړئ نو د کلاس A آبجیکټ جوړ کړئ. که چیرته تاسو غواړئ چې د B آبجیکټ جوړ کړئ نو که چیرته تاسو د B آبجیکټ جوړ کړئ غواړئ چې ایډیشن سبستراکشن ملټیپلیکیشن او ډیویژن وکړئ. که دا څلور وړاندې کارونه کوئ نو د B کلاس آبجیکټ جوړ کړئ. که دا دوه کارونه کوئ د A آبجیکټ جوړ کړئ. او که چیرته تاسو د C کلاس آبجیکټ جوړ کړ تاسو ایډیشن سبستراکشن ملټیپلیکیشن او ډیویژن پلس ریمایندر هم تاسو سره کولای شئ. یعنی که چیرته دا دوه کارونه غواړئ جمع او منفي کول غواړئ د A کلاس آبجیکټ جوړ کا. که جمع منفي ضرب تقسیم کول غواړئ نو د B. او که چیرته جمع منفي ضرب تقسیم او ریمایندر پیدا کولو دپاره تاسو د C کلاس آبجیکټ جوړ کړئ. زه راځم او د C کلاس آبجیکټ جوړم نو C obj1 ما داسې آبجیکټ نوم ورکړه تاسو چې هر څه نوم ورکوئ. اوس ملګرو زه څنګه چې obj1 ډاټ ولیکم نو ماته 5 واړه فنکشنونه راځي. ABC د وریبل نومونه دي، کوم وریبلونه چې زموږ سره دي. صحیح ده. دلته کې وګورئ دا ډیویژن چې دی دا بولډ نه دی. کوم چې بولډ وي هغه د دغه کلاسي خپل دی. ریمایندر وګورئ بولډ دی. صحیح ده. نو دا د دې کلاس خپل دی. او کوم چې دا بولډ نه دي نو دا ایکسټینډ شوي دي. زه به دلته راشم او دلته به دا نور فنکشنونه هم اکسس کوم. obj1 ډاټ او بل زموږ سره فنکشن ملټیپلیکیشن obj1 ډاټ ریمایندر obj1 ډاټ ریمایندر نه پس ایډیشن او obj1 ډاټ سبستراکشن. نو زما سره 5 فنکشنونه پوره شول. نو زه چې اوس پروګرام رن کما نو ماته به دا 5 وړه کارونه اجرا کیږي. دا وګورئ ایډیشن اف 2 نمبر، دوه نمبرونو ایډیشن چې د شل چې په لس باندې تقسیم شي 2 او ملټیپلیکیشن ل شل چې لس سره ضرب شي 200 کیږي. ریمایندر چې ده شل په لسو تقسیم شي 0. یعنی د دې ریمایندر یعنی باقی مانده داسې پیدا کیږي چې مثلا 60 روپۍ دی، یو کس تاته 60 روپۍ درکړي چې دا په لسو کسانو تقسیم کا نو هر کس ته 2 روپۍ رسیږي او هیڅ نه باقی پاتې کیږي، یعنی 0 هیڅ باقی څه پاتې نشول. ټیک ده. نو دې ته ویلی شي ریمایندر. ایډیشن چې دی د شلو او د لس چې جمع شي 10 او سبستراکشن چې دی د شلو نه چې لس لاړ شي لس کیږي. نو دا زموږ سره ملټي لیول انهریټنس. که چیرته تاسو راشئ او د کلاس A آبجیکټ جوړ کړئ، که چیرته تاسو د کلاس A آبجیکټ جوړ کړئ نو دلته کې یوازې تاسو کولی شئ چې ایډیشن او سبستراکشن فنکشن شی کوي اکسس کی، یعنی یوازې ایډیشن او سبستراکشن کولی شئ. دا ګورئ ایډیشن او سبستراکشن، بل کوم فنکشن زموږ سره نشته. دا دوه فنکشنونه دي. دا وریبلونه چې دي ABC چې دا ABC دا وریبلونه دي. صحیح ده. که چېرته غواړئ هغه ABC قیمتونه اکسس کړئ نو تاسو کولی شئ. صحیح ده. دا ABC استفاده کوئ. اما زموږ سره اوس مهال چې دی obj او دا ایډیشن دی. که زه چیرته راشم او دلته کې obj ډاټ ډیویژن فنکشن هم ولیکم نو دا موږ ته ایرر راکوي ځکه ډیویژن چې دی دا نه پیژني. نو دې وجې نه که چیرته تاسو غواړئ مثلا ایرر د دې وجې نه راکوي چې دا په دغه کلاس کې نشته. او که چیرته تاسو غواړئ چې دا ټول کارونه ترسره کوي نو تاسو د کلاس B آبجیکټ جوړ کړئ، د C کلاس آبجیکټ جوړ کړئ. ګورئ که زه د کلاس B آبجیکټ جوړ کړم نو زه یوازې دا څلور کارونه ترسره کولی شم. دلته زه راځم ورته وایم B obj2 new B. زه اوس دا څلور فنکشنونه اکسس کولی شم، اما ریمایندر په نوم باندې فنکشن زه نشم کولی چې هغه زه اکسس کړم. دلته کې ډیویژن obj2 ډاټ ملټیپلیکیشن obj2 ډاټ ایډیشن او obj2 ډاټ دا څلور فنکشنونه زه کولی شم چې اکسس کړم. اما ریمایندر پاتې شو. ریمایندر زه نشم کولی چې اکسس کړم. ریمایندر زموږ سره نشته. که زه مینول لیکم نو دا به موږ ته ایرر راکوي ځکه ریمایندر چې دی ریمایندر دا نه پیژني. نو که چېرته تاسو غواړئ چې
एडिशन سبټریکشن ملټیپلیکیشن او ډیویژن وکي نو تاسو د کلاس سی آبجیکټ جوړ کړئ نو دا زموږ سره ملټي لیول انهریټنس چې ملټي لیول انهریټنس هغه ته ویل شي چې یو دانه زموږ سره سوپر کلاس او ملټیپل سب کلاسز وي دلته دا کلاس A چې دی دا کلاس A زموږ سره سوپر کلاس دی او دا کلاس B چې دی کلاس B دا زموږ سره سب 1 بولی کوم ځکه ما سره دوه سب کلاسونه دي دا سب 1 کلاس دی او دا بل C چې دی C او دا زما سره هم سب 2 یعنی سب 2 کلاس دا زما سره سب 2 کلاس دی یعنی دام زما کلاس C او کلاس B دواړه زموږ سره سب کلاس دي او کلاس A چې دی کلاس A زموږ سره سوپر کلاس دی